السلام علیکم، سبسکرائب کریں ہمارے یوٹیوب چینل روشنی کا سفر ود بابر کو۔ شکریہ۔ اپنی آواز باطن تک پہنچا کر کہیں بلند آواز سے، جس سے آشکارا حقانیہ ہمارا علوم پیارا ہمارا ساری مرد عالم میں ہے مقام تیرا، صوفا کی عظمتوں اور ازہر کا ہے مینارہ، تحریک سید احمد کو پھر سے تمہارا علوم پیارا حقانیہ۔ پیچھے والے احباب آپ کو کوئی بات نہیں، محبت سے کہیں علوم پیارا ہمارا دارالعلوم کویا۔ یہ شعر ماشاء اللہ بہت بالا شعر ہے۔ دارالعلوم کویا علم و عمل کی وادی ہے، مدرسوں میں حیثیت انفرادی، اس لیے ادارہ حقانیہ ہمارا دارالعلوم پیارا ہمارا، حق جس سے آشکارا حقانیہ۔ یہ ایران والوں کے لیے بلافظ چھوڑتے ہیں، حق جس سے آشکارا حقانیہ ہمارا دارالعلوم پیارا۔ یہ شعر حسین صاحب کا کے لیے اور آپ نے اقتدار کے اخلاص عبد حق کا اس میں آیا نمایا، فیضان شیخ مدین سے جہاں سمایا، ہے آشکارا حقانیہ ہمارا دارالعلوم پیارا یا ہمارا، خون جگر ہے شامل اس میں سبھی حق کا، خون جگر ہے شامل اس میں سبھی حق کا، جذبہ حق ہے کامل اس میں گروار حق کا، خون جگر ہے شامل اس میں سبھی حق کا، جذبہ حق ہے کامل اس میں گروار حق کا۔ للکار قلم گفتار حق، للکار قلم گفتار حق، خلق ایمانیہ، خون جگر شامل اس میں سبھی حق کا، جذبہ حق ہے کامل اس میں گروار حق کا، نور کا فوارہ حقانیہ ہمارا کم بزرگان شیوخ چستا سو مخ کے ناستی کہ دا بدنام نشی سبا سو دو نوی او خدا دا علوم حقانی فاضل دا چل کئی دا بد اخلاقی او دا جامع حقانی فاضل دا بنکوی زمون شمله بوچتوی زمون شمله بنخکتا کوی دا علوم حقانی پٹکی بوچتوی دا علوم حقانی پٹکی در نخراب نشی خو اخلاق و سر بخدمت کوی که خیری انشاءاللہ العزیز۔ او زمانون یو درے خبر او ذہن کے واچوئی دا علوم حقانیہ چی سرنگے دا درس و تدریس پا میدان کے اچھت روانا دا درس و تدریس پا میدان کے صف اول کے ولانا دا الحمدللہ، او چی دا کم نن نقشتا سوینے دا سپین چہری وینے دا سپین پٹکی وینے دا سے جماعت بتاسو تپٹول دنیا کے پا مخرانشی الحمدللہ۔ نن دارالعلوم حقانی دا مولانا عبدالحق صاحب رحمت اللہ علیہ او دا شہید ناموس رسالت مولانا سامع الحق رحمت اللہ علیہ
روح لا خوشحالي ورکړه. نن موږ د دواړو شيوخو او د خپلو اکابرو روح ته د ګلدسته پیش کوو. الحمدلله مولانا عبدالحق صاحب رحمت الله علیه ته موږ دا ګلدسته پیش کوو چې ستا پټکې دا ښکته نه دی، شهید ستا پټکې ښکته نه دی. نن دارالعلوم مخکې غوندې روا دوا دی او نن بیا موږ امت لا په زرګاو رهبران او رهنمایان د دارالعلوم حقاني د فضلاو په شکل کې ورکړل. الحمدلله هم دا ګلدسته پیش کوو خپلو شیوخو ته، خپلو مشرانو ته. درس و تدریس کې اول نه آخره پورې کامیابه روانه، لیکن الحمدلله څو کالونه دلته د تخصصاتو شعبه هم قایمه ده، زبردسته شعبه د تخصصاتو. تخصص فی الفقه خو د مخکې نه شروع ده الحمدلله، ورسره تخصص فی الحدیث شو، تخصص فی اللغه شو، تخصص فی العقیده شو الحمدلله، دام جی تخصص فی التفسیر. دا شعبې مناسب وي د دومره غټې ادارې سره. الحمدلله هغه هم شروع دي په ډېر ښه انحماق او نظم سره. تاسو نه هم زموږ دا مطالبه ده چې په دې تخصصاتو کې به شرکت کوئ انشاءالله العزیز، او د هغې خپله طریقې کار دی، د هغې مطابق خپل امتحان لري. څه او کوشش وکوئ. موږ به کوشش دی چې خپلو فضلاو له به ترجیح ورکوو په نسبت د نورو باندې، او بهترین انداز کې د قابلو علماو زیر نگرانۍ دغه تخصصات روان دي او د هغې ډېره بهترینه نتیجه روانه ده. لکه څنګه چې د دارالعلوم نه وتلې مفتیان نن د دنیا په ګوټ ګوټ لګیا دي او دارالافتا کې خدمت کوي، دغه رنګې دا نور متخصصین هم دارالعلوم نه روان دي. انشاءالله تاسو به هم د دې نه استفاده کوئ. دویم څه دي؟ دویم الحمدلله ډېر الشکر لله چې زموږ د شیخ شهید رحمت الله علیه یو تمنا وه، د حضرت شیخ شهید یو یادګارو، د هغه د زړه یو ارمانو چې زما د شیخ التفسیر علامه احمد علي لاهوري رحمت الله علیه کم تفسیر او کم ملفوظات په دوره تفسیر کې چې ما ضبط کړي دي او ما لیکلي دي چې دا شایع شي. افسوس چې دا پورتکبیل په اخیری مراحلو کې حضرت شیخ الله لاړ، لیکن د هغه برخوردارانو بالخصوص مولانا راشد الحق صاحب حفظه الله هغه کار په خپله نگرانۍ کې سر ته ورسو. تفسیر لاهوري چاپ شو، د هغې لومبي ایډیشن ختم، اوس دویم ایډیشن راغلی دی. ماشاءالله ټولو ته ستاسو مبارک وي. لومبي ایډیشن ختم، دویم ایډیشن راغلی دی. دا ستا د شیخ یادګار دی تا سره. څومره طالب علمان دي د لاهوري صاحب خو یو نوم په تفسیر کې صاحب، او بیا چې جبه د لاهوري او ګوتې زما د شیخ، الله اکبر، جبه د علامه لاهوري، ګوتې زما د شیخ، زما د شیخ هغه نیازبینې ګوتې. الله چې را یاد شي هغه کې چې کومه مینه وه، هغه کې چې کوم اخلاص و، زما په خدای قسم چې را یاد شي دل پانی کے جگہ خون کے قطرے بہا رہا ہے، آنکھیں آنسو کے بجائے خون کے نہریں بہا رہے ہیں. حضرت شیخ شہید کے کم تواضع، کم انکسار، کم عاجزی او کم مینه او کم محبت ما نه دي لیدلي په ډېرو خلکو کې. د هغه لاس د قلم سره عادي، موټر کې لیکل، ګاډي کې لیکل، کور کې لیکل، مدرسه کې لیکل، عجیبه انسان. نو چې ژبه د لاهوري او ګوتې زما د شیخ علامه مولانا سمیع الحق شهید رحمت الله علیه، نو خوند به پکې څومره. دا لا یو ایډیشن دی چې زه مولانا راشد الحق صاحب ته ویم ډېر ایډیشنونه وباسه دې کې اخلاص دی. په دې زما د شیخ قلم او ګوتې چلیدلې دي. انشاءالله العزیز دا به د هر مؤمن او مسلمان کور ته رسیږي انشاءالله العزیز. دې نه به استفاده کوي. درېیمه خبره یو بله ده چې د مولانا
سمیع الحق شهید وما ذکر تاسو ته وکړ ستاسو شیخ دی زما استاد دی تاسو ما شاګردان یې ستاسو شیخ دی دارنګې د ډېرو استادانو شیخ دی د هغه پوره تاریخ ماهنامه الحق خصوصي ایډیشن په 4 جلدو کې ایستلی دی هر طالب العلم ځان سره یو صاحب د خپل کور او د خپل الماری او د خپل ځان زینت وګرځوئ او اخره کې به یو خبره درته بله مو کومه ادا چې د حضرت شیخ شهید یو تمنا وه الحمدلله ډېر حده پورې هغه تمنا پوره شوې ده دا چې مونږ کوم ځای نن ناست یو جامع مسجد د مولانا عبدالحق رحمت الله علیه دا به څنګه پوره کېږي صاحب په دې خو کروڑونه روپۍ خرچه راځي چا به مې مه شروع کوه چا څه یا څه لیکن د هغه په الله پوره توکل د هغه په الله پوره یقین او بروسه او اعتماد شروع کوم الحمدلله مسجد اخیری مراحلو کې دی الحمدلله جمعات نقشه د جمعات دانچه د هغې په جون پوره شوه او تکمیل اخیری مراحلو کې لیکن اوس هم د جمعات ډېر لوی کار پاتې اوس هم کروڑونه روپۍ پرې لګي او صاحب څه 2.5 لکه روپۍ پاتې دي باقي څه نشته زما وروڼو څنګه تاسو د دارالعلوم حقانیې سره چې په دارالعلوم حقانیه باندې څه مشکل راغی او زمونږه د دارالعلوم حقانیې محتمم صاحب شیخ الحدیث استاد العلماء والمحدثین حضرت مولانا انوار الحق صاحب زید مجدهم چې نن هغه زمونږ د مدرسې پټکی دی نن زمونږ د مدرسې مشر دی هیڅ قسمه باطل دی په دې نه خوشحالېږي دا ټول د هغه ویرونه دي دا ټول د هغه بچي دي دا ټول د هغه د چترۍ لاندې دي انشاءالله العزیز او زه ستاسو په مخ کې چې څومره صاحبزادګان دي که د شیخ الحدیث مولانا سمیع الحق صاحب رحمت الله علیه بچي او نوسي دي او که زمونږ ډېر ګران او معتمد مشر چې په هغه باندې د ټولو مشرانو اتفاق و اعتماد و امین و د دارالعلوم حقانی حضرت مولانا الحاج اظهار الحق صاحب رحمت الله علیه د هغه بچي او که د مولانا انوار الحق صاحب رحمه دامت برکاتهم بچي دي د ټولو ته دا دلته ټول ناست دي ټول دلته ناست دي د ټولو نه به دا عهد اخلم دا د ټولو پلار دی مولانا انوار الحق صاحب رحمه الله دا دامت برکاتهم دا به څوک نه وایي چې دا و دا و دا خامخا په کور کې د بچو میاس کې هم څه بعضې خبرې راځي خو دا به ټول د هغه احترام او دا ټول به نن عهد کوي که دا نور یوسف شاه صاحب دی او که ناظمان دی او که ټول دي دا به د مولانا انوار الحق صاحب زید مجدهم د جنډې او د چترۍ لاندې د دارالعلوم حقانیې انشاءالله خدمت کوي که خیر انشاءالله ټول چې څومره بچي دي د حضرت شیخ صاحب او نوسي دي د مولانا عبدالحق صاحب رحمت الله علیه ټول بلا سوچت کې ما سره ټول بلا سوچت کې انشاءالله العزیز دا به د دوی دپاره فخر وي انشاءالله العزیز دا به د دوی فخر وي مولانا انوار الحق صاحب د دوی تره دی دا ټول هغه ماشومان لوی کړي دي دا د دوی پلار دی د دوی تره دی د دوی استاذ دی دلته کې او د مولانا عبدالحق صاحب رحمت الله علیه نمونه د مونږ ته نقشه دلته پاتې ده دا به کېږي انشاءالله پرون چې په مدرسه معمولي غوندې مسله راله مولانا انوار الحق صاحب یو اواز و د ټول نوسي او بچي او ویرونه ورسره نیغ ولاړ و الحمدلله تاسو ډېر امداد وکړو تاسو ډېر تعاون وکړو یو تعاون به بل کوئ که خیر انشاءالله چې د هغې زه دلته تاسو له یو ترغیب در کوم یو اپیل درته کومه چې دا مسجد د مولانا عبدالحق صاحب په نوم جوړ دی چې دا ډېر زر هغه تکمیل مراحلو ته ورسیږي څومره ملګري شاته بره نن ډېر په شوق اجتماع منعقده ده نن ملګري ډېر په شوق ولاړ دي او بره راغلي دي او دارالعلوم حقاني سره د ټولو محبت او مینه ده ما سره به ټول لاس اوچتوئ چې د دارالعلوم د مسجد چې کم کار پاتې دی دا به مونږ تاسو ټول پوره کوو خیر انشاءالله ټول عهد وکړئ ټول وایئ انشاءالله
زما نوم محمد سلیمان دی او د بارې باندې سره تعلق ساتم رسالپور سره. دلته کې حقانیه کې مې اوس د دې کال زما فراغت و. ما تقریبا دینه مخکې شپږ کاله خو ما په دارالعلوم اسلامیه زاخیل بالا کې تیر کړي وو د باچا صاحب مدرسه کې، او اوس دلته کې راغلم دا 2 کاله مې دلته تیر کړ. د دین تمام زده کړه په ذلت ته او بیا مخکې چې دی هغه عزت دی، او انشاءالله زما مخکې اراده چې دی نو هغه د ابتدا کولو ته ده، تخصص کولو ته ده، نو انشاءالله او هغې نه پس بیا که الله تعالی چېرته ښه ورته زه څه الله تعالی که چېرته مختصر ورته درس راکړو نو انشاءالله چې دی نو د درس او د دین سره به انشاءالله جوړه اوسېږم. مشکلات خو لکه د زندګۍ سره هسې تړلي او بیا زما د معذورتیا لپاره په یخنۍ کې تلل راتلل او په ګرمۍ کې په دې سخت په دې ګرمه ځمکه باندې دا د روډ به زما دا لاسونو د دې نه دا به ډېر زیات دغه کول سوځول او خپو ته مشکلاتو، خو بس الله تعالی په ما باندې خصوصي الله تعالی ما باندې زما اوسه پورې چې په زړه کې څومره خواهشات راغلي دي الله تعالی یو هم لا نه دی پاتې کړی، تمام خواهشات الله تعالی زما پوره کړي دي. دې ځای کې چې ما ته داخله ملو شوه ما په هغه غرض باندې پوسټ ورکو چې الحمدللہ مجھے دارالعلوم حقانیہ کوڑا خٹک میں داخلہ مل گیا ہے اور میں ایسا محسوس کر رہا ہوں جیسے میں حرمین شریفین میں ہوں.